بیانېږي. نو جاء او فی هذا الموضع للتنویع، دا تنویع دپاره دی. اوس بله نوع موږ بیانوو چې دلته کې د شکی منافق مثال بیانېږي. نو الله تعالی دغه مثال، اول مثال ته ګورئ، وایي مثال دا دی لکه تیز باران دی. سویب په عربۍ کې هغه باران ته وایي دننه وبېګا چې ورېدو دې ته سویب وایي. په دې عربۍ کې په اردو کې ته موسلادار وایي، موسلادار بارش لګاتار او مسلسل وریږي بغیر د وقفې نه او بغیر د ناغې نه، دې ته سویب وایي. نو تیز باران دی، غټو غټو څاڅکو والا باران مختلف نمونه دي. غټو غټو څاڅکو والا باران وریږي او د بره نه وریږي، بره نه ظاهره ده چې باران د بره نه وریږي. اوس دا باران داسې باران دی چې فيه ظلمات و رعد و برق، درې صفتونه په دې باران کې دي. یو پکې تیری دي، باران کې خو تیری، او خاص کر دا باران چې کله د شپې، یو د شپې خپله تیاره ده. دویم نمبر دا ده چې د باران نه دی په باران کې خپله تیاره راځي. او دریم نمبر بیا چې کله سویب غټ څاڅکو والا باران په دې کې نوره تیری، او څلورم نمبر کله چې دا باران په سپیډ باندې وریږي نو په دې کې نظر بل طرف ته نه اوړي، نو په دې کې تیری دي، مسلسل تیری دي. او په دې بارانونو کې بجلی هم نه وي، نن بجلی عادي نشته، تیری او رعد بل په دې کې صحیح بریخ پکې ګړګړ پکې وي، ګړګړ باراني نو په دې کې ګړګړ وي، لکه دې باران کې سحرم و بیګام و برق بریخ پکې وي. بریخ دا باران ډېر ډېرې باران وي، پیدې پکې هم ډېرې زیاتې. لکه دا ګوره په دې تور او په دې سپینه سله کې باران ونه شو او دا د اوس باران شروع شو، نو دې باران کې هم ډېرې فایدې دي. دا ځمکه به ډېره اوبه شي، اوبه به په ګویانو کې جمع شي، خو یره پکې ډېره زیاتې، تیاره پکې ډېره زیاتې، ګړګړ نه خلک یېرېږي چې هسې نو تندر را پرېوځي. بریخ کې دا مشکلي چې بریخ د خلکو نظر خرابوي، داسې باران دی. نو په داسې باران کې خلک څه کوي؟ یجعلون اصوابهم فی اذانهم من صواعق حذر الموت. خلک دا خپلې ګوتې راوالي به دې غوږونو کې ورکي، ځکه که دا کړس وشي نو هسې نه چې د غوږ دا پرده وشلوي. نو که د غوږ پرده وشلوي په دې کې نقصان دا دی چې د دې وجې نه خلکو ته مرګ هم راشي، ځکه د غوږ پرده چې وشلېږي یا به بیمار شي او یا په دغه وخت کې تندر پرې راوغورځېږي، د تندر د وجې نه سړی به مړ شي، نو دا خپلې ګوتې به دې غوږونو کې ږدي. دا خو د الفاظ وضاحت مې وکړو. اوس مثال ته ګوره، الله فرمایي د شکی منافق مثال دا دی لکه تیز باران دی او دا د بره نه وریږي. نو په دې ځای کې دا سویب مشبه به ده، دا مشبه به ده، مشبه حذف ده. مشبه څوک دي؟ هغه منافقان دي. او د سویب نه مراد څه دي؟ اصحاب سویب. نو ګوره الله رب العالمین د منافقانو مثال بیانوي چې اسمان دی او د اسمان نه باران راوریږي، نو د بره نه قرآن را نازلیږي. دلته کې د قرآن تشبیه الله د باران سره ورکړله، نو باران مشبه به شو، قرآن مشبه شو. څنګه چې باران د بره نه راځي نو قرآن هم د بره نه راځي، څنګه چې په باران کې فایدې په قرآن کې هم فایدې، څنګه چې د باران ځان له ساس کې دي په دې کې ځان له حکمونه دي، څنګه چې باران د بره نه راشي نو خامخ ځمکې له فایده ورکوي، نو قرآن چې د بره نه راځي نو خامخ د انسان زړه د فایده ورکوي. دا ټولې خبرې په دې کې شریکې دي. نو کله چې د بره نه قرآن را نازلیږي نو په دې قرآن کې درې قسمه مضامین یو په دې کې ظلمات دي. ظلمات څه؟ تیارې په دې کې وي. کومې تیارې پکې وي؟ په دې کې احکام شرعیه دي. ظلمات نه مراد څه دي؟ احکام شرعیه. په دې کې جهاد به کوئ، د حکم شرعي خدا خو ګران کار دی، منځ به کوئ، دا احکام شرعیه پکې دي. او یا دا د دې ظلمات نه مراد دا دی، ظلمات نه چې په دې کې ګوره د شرک ذکر پکې دی، د منافقت ذکر پکې دی، د دې سره د مجوسیت ذکر پکې دی، د رسم رواج ذکر پکې دی. یعنی الله رب العالمین قرآن د بره نه رالیږي، را نازلې په دې کې د دې تیارو د ختمولو مضامین په دې کې موجود دي. کمې خبرې او کمې عقیدې چې د دوی نو هغه په دې باندې اوس ختمېږي. نو په دې کې د ظلماتو ذکر هم دی، ورعد په دې کې سره ګړګړ دی. ګړګړ څه ته وایي؟ زواجر دي چې کومه خبره غلطه ده په هغې قرآن نیوکه کوي. او یا د رعد نه مراد څه شی دی؟ د رعد نه مراد بنیادي طور باندې د جهاد حکم دی. جهاد څومره ګران کار دی، په دې کې د زکات حکم دی، څومره ګران کار دی، په دې کې د صدقو حکم دی، څومره ګران کار دی، په دې کې د عشر ذکر دی، دا ګران کار دی. نو د دې رعد مراد دی. نو دته د دې ښکاري د خپل دا زکات ورکولو دی جهاد لتلو اسلامي خلافت قائم الله ته ګډوډ ښکاره کیږي. او برق بریښ ته ویل کیږي. مراد د دې نه هغه دلایل دي عقلي او نقلي دلایل چې دا دلایل د ایمانیاتو دي. د دې دلایلو په بوجه باندې انسان ته لار ملاویږي، هدایت ورته ملاویږي. نو اوس ګوره بالفرض که دا اسمان نه قرآن را نازل شو، په دې کې ظلمات دي، رعد پکې دی، برق پکې دی. دا منافق چې کله دلته راغی نو د سوچ وکړو چې که زه بالفرض د نبي علیه صلات وسلام ملګرتیا وکړمه، دا تیارې به ختمول غواړي،
د رعت او د جهاد ته او د زکات ته به ځان تیارول غواړي او بل دا برق چې دی دا دلایل په دې دلایلو کې به سوچ کوم ایمان به راوړم دا خو ډېر ګران کار دی جهاد کې شهادت دی چې مال ورکوم زما ډېر وي مال دولت دی زه به څه کومه نو بس دا ویل چې په دې پوله باندې ځه او د نبي علیه السلام مجلس سم مه ورځه یجعلون اصوابهم فی اذانهم دا د خپلې ګوتې په غوږونو کې دننه ورکوي د دې دپاره چې دا خبرې زړو وانه ورمه نو زه به وایم چې ما دا حکم نه دی اورېدلی د قرآن حکم منل ته تیار نه په غوږ کې ګوتې ږدي اوس په دې پوه شوئ تاسو دی معنا ده من الصواعق د تندرونو د وجه نه او دا د الله د دین دا حکم دته تندر ښکاره کېږي جهاد ځان له تندر دی اسلامی حکومت ځان له تندر دی زکات ورکول ځان له تندر دی او دارنګې روژه ځان له تندر دی او د هغې سره حج ځان له تندر دی نو حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه دا ورته مرګ ښکاره کېږي څنګه مرګ دی مرګ دا دی چې که دا څیزونه بالفرض ما خپل کړل نو بیا خو به زما حرام پاتې شي شراب به پاتې شي غلا به پاتې شي زناونه به پاتې شي او دا ایمان قبلول ورته بالکل مرګ ښکاره کېږي دا د دې مطلب دی اوس وګوره ورته او کصیب من السماء یا مثال د دې پشان د باران دی من السماء چې د بر نه راورېږي باران د کوم ځای نه راورېږي نو باران د وریځ نه راورېږي قرآن هم دا وایي ساینس هم دا وایي د وریځ نه راورېږي نو سما څه ته وایي سما وریځ ته وایي او د سما خپله معنا څه د امام قرطبي رحمه الله ویلي دي کل ما علاک فاضلک فهو سما هر شی چې ستا د پاسه دی په تا باندې سوری کړی دی هغې ته سما وایي لکه دا چت دا هم سما دی دا د جومات دا لنټر دی ته هم سما ویلی کېږي نو کصیبین یا مثال د دې په شان د باران دی د غټ ساس خواله من السماء چې دا د وریځ نه راورېږي فیه ظلمات چې په دې باران کې تیری وي په دې کې تیری وي فیه ظلمات په دې کې تیری وي د کفر د نفاق د جهالت د غفلت د رسم و رواج د ټولو ذکر پکې دی ورعد نو په دې کې ګړګړي زواجر تخاویفي په دې کې وبرقن په دې کې برېښنا وي دلایل وي په ایمانیاتو باندې عقلي نقلي یجعلون دا خلق دي یجعلون یزعون یجعلون اصابعهم چکدي دي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې نو دا اوس بلاغت د علم طالبان وګوره د بلاغت په علم کې ډېره خواري کوي تلخیص او مختصر المعانی او که دغه کتابونه ګران دي که نه نو کم از کم د البلاغة الواضحه شوله یا د بل کتاب دروس البلاغه دا کتابونه ډېر ضروري دي چې دا طالبان یاد کړي عام طور باندې طالبان نحو صرف له ډېر توجه ورکوي د بلاغت علم نه حاصلوي خو زه وایم چې قرآن کریم له د بلاغت د علم ډېر لوی ضرورت دی قرآن کریم باندې که سړی ځان پوهه کوي نو په قرآن کې بلاغت ډېر زیات دی په نسبت د صرف او د نحوې باندې ځکه صرف نحو خو آسان هم ده خو بلاغت علم دی ډېر ضروري دی لکه دلته یو مثال بل ویم ګوره موږ ټول مجاز معنی کوو که نه یجعلون اصوابعهم فی اذانهم او دي خپلې ګوتې په غوږونو تاسو دا ګوتې راولي په غوږ کې کېږدي ځه ګوته په غوږ کې راځېږي په غوږ کې ګوته نه راځېږي چې نه راځېږي نو په دې بلاغت کې موږ وایو که نه چې د مجاز مرسل یو علاقه دام ده چې ذکر د کل مراد تی جز ذکر د جز مراد تی کل نو اصابع دا کل دی او د ګوتو دا سرونه چې دی دا د سره دی جز دی نو دلته ذکر د کل دی مراد د ګوتو سوکي دي نو داسې به وایو موږ یجعلون دا خلک دي اصابعهم د خپلو ګوتو سوکي نو که څوک دلته خو د سوکو ذکر نه دی راغلی نو ته به جواب کوې چې دا بلاغت نکته ده که نه چې ذکر د کل مراد تی جز او دا کېدی شي فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د وجې نه من د تبعیض دپاره دی نو یو تندر نور صواعق جمع د صواعقتون ده من الصواعق د تندر د وجې نه حذر الموت مفعول له دی علت دا دی د وجې د یېرې د مرګ نه ځکه میلان د زړو ایمان ته دوی ته مرګ ښکاره کېږي یجعلونه کې یو خبره یاد ساتئ جعله یجعلو په معنا د وضع یضعو باندې هم راځي خودل یجعلون ګرځول معنا وکړو چې ګرځئ خپلې ګوتې نو ګرځول خو دې ته سړی تاوهي په دې فقه کې هم دا خبر راغلی چې مؤذن نه دی مؤذن چې کله اذان کوي نو دا به څه کوي دا به د خپلې ګوتې په دې غوږونو کې یجعلو لفظ راغلی دا مؤذن یجعلو اصابعه دی دا به د خپلې ګوتې په دې غوږونو کې به تاوهي نو دغه ځای کې هم د دې چا چې د لفظ لیکلی دی د یجعلو معنا هغه یزعو کړی دی چې دا ګوته به په دې غوږ کې کېږدي د دې خیر صحیح ګوره کله چې ته داسې اواز کوې نو د اواز سړی د خپل اواز چې ځان له اوري نو د خپل اواز بیا کم ښکاره کېږي خو چې کله دا په دې غوږونو کې ګوته کېږدي بیا اواز کوي که نه د اواز کوي نو دا بیا تیز اواز کولی شي نو اوس خو لوډ سپیکرې دي په هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي مؤذن له پکار دا و چې د کوم مؤذن به اواز تیز وي نو هغه به اذان وایي
کوم اوازین چې आवाज تیز یا ځان باغوي. اوس په دې زمانه کې هر سړی ویلی شي ځکه لوډ سپیکر دی، خو د هغې دپاره طریقه ده چې دا ګوتې غوږونو کې دننه ورکړه چې سم تیز اواز کې. نو دغه ځای کې هم بعضې خلک پوه نه شي نو وایي په دې فقه کې ولیکلي چې یجعلو اصوابي خپلې ګوتې به ګرځوي. نو که تاسو خیال د بعضې مؤذنین دا ګوتې رسي به د غوږونو کې تاوهي دا غوږونه سم خوږي ځان له داسې تاوهي دا ګوتې وایي دا خو پکې سنت دي. دا سنت نه دي. د دې مطلب دا دی داسې کېده د دې لپاره چې تر اواز تیز وږي، چونکې اوس لاؤډ سپیکر دی نو که سړی داسې مودرېږي بغیر د دې نه هم ټیک ده. دا خو په هغه د دې لپاره وه چې اواز تیز لا شي. اوس سړی اذان وایي داسې ولاړ دی اذان یې وایي دی که نه څه په خبره پکې نشته. بس چونکې د سلفو نه طریقه را روانه ده نو خیر دی هسې هغه رسم دی وکړي داسې لاس یې دې ته ورسوي که دلته ږدي که دلته ږدي نو هغه طریقه به وشي. طریقه ژوندۍ ساتل پکار دي ځکه چې دا به په میراث ښکته منتقل کېږي نو چې بیا چاته پته وي چېرې دا لاس به راښودل پکار دي. نو دا معنا ده. سویب لفظ پکې راغی نو سویب مایل غټ څاڅکو له باران ته وایي. د باران یو څو نومونه دي. یو لفظ دی مطر. نو مطر خو عام باران ته وایي، لږ ته م وایي، ډېر ته م وایي، ورکوټي ته م وایي، غټ ته م وایي مطر. یو ته ودقن وایي، فتر الودق یخرج من خلاله. ودقن څه ته وایي؟ ودق هغه باران ته وایي چې کله ایله د دې وریځ نه راښکته کېږي که نه دا ړومبی ساس کې راوځي دې ته ودقن وایي. لکه څنګه چې دا واوره دا ویلې کېږي دا ساس کې راوځي نو دې ته په عربۍ کې ودق وایي. الودق دا بالکل ابتدایي باران دی. یو ته غیث وایي، غیث وینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته. غیث هغه باران ته ویلې کېږي، غیث هغه باران چې دا کله خشکسالي راشي او د خشکسالۍ نه وروستو کله باران کېږي نو دې ته غیث وایي. کله کله 15 میاشتې 6 میاشتې کال وشي باران نه کېږي، دغې باران ته په عربۍ کې غیث وایي. او چې کله دا باران بیا په دې کې ساس کې غټ غټ شي نو دې ته بیا سویب ویلی کېږي. او دې ټولو بارانونو ته په عربۍ کې بیا مطر وایي. ودق ته مطر وایي، سویب ته مطر وایي، غیث ته مطر وایي. دلته دو مثال بیان شو. والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه کوونکی دی د کافرانو، الله راګیرونکی د کافرانو دی. مراد ته منافقان دي. دا هم تخویف ته یرونکی دی الله تعالی. الله یې راول کوي چې ګورې زم پیژنما. یکاد البرق یخطف ابصارهم. دې ځای کې وګوره یو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یو مثال پیښ شو او د هغې تتمه او د هغې کمپلیشن په سمن بکمن باندې وشو. اوس دویم مثال پیښ شو او کصیب من السماء، نو د هغې تتمه بیانېږي په یکاد البرق باندې ځکه مخکې د برق ذکر راغی. ګوره ته وګوره دا تتمه داسې ده. ما مخکې ویل چې بعضې خلک دلته کې څلور مثاله پیش کوي. څلور نه دي، دوه دي ځکه چې دا یکاد البرق تتمه ده د دویم مثال. ولې؟ ګوره ځکه چې هلته د رعد ذکر وشو. رعد نو د رعد څه مناسب خبرې مو شولې چې یجعلون اصوابعهم من الصواعق، ځکه د تندر پوجه باندې خلک غوږونو کې ګوتې ږدي. اوس پکې د برق ذکر وشو، د برق سره متعلق خبره کوي چې یکاد البرق یخطف ابصارهم. نو مثال یو دی، مثال یو دی. دلته دو مثال بیان شو، یو مائی مثال دی او بل ناری مثال دی. یو مائی دی او بل څه دی؟ ناری. یو د اور مثال بیان شو کمثل الذی استوقد نارا کې، او په دې ځای کې وسو مثال بیان شو هغه مائی چې هغه د اوبو مثال دی. نو په دواړو کې خپل خپل پیدې دي. په اوبو کې ځان له پیدې دي او په اور کې ځان له پیدې دي. په اوبو کې څه پیدا ده؟ په اوبو کې پیدا دا ده چې دا به د ځمکې نه شینکي راوچت کړي. نو د قرآن دپاره مائی مثال بیان شو چې څنګه د ځمکې نه د باران په وجه باندې شینکي لازمن راوچتېږي. لازمن یقیني خبره ده چې کله باران کېږي نو لازمن په ځمکه کې به شینکي راوچتېږي. بعضې ځګونه داسې دي چې هغه سدا بهار د ټول عمر په هغې کې شینکي وي، لکه د دیر او د سوات دا غرونه ټول عمر شنه وي. دا د باران فایده ده چې کله باران یې شینکۍ به خامخا راوچتېږي. نو قرآن چې کله بیانېږي فایده به خامخا کوي. دا نشي کېدی چې قرآن د بیانېږي فایده دې نه کوي، یا به لږه کوي یا به ډېره کوي. په دې وجه باندې موږ پرون هم دا خبره کړې وه چې کله یو داعي کله مایوسه شي چې خو زما د دعوت اثر نه کوي، نه قرآن وایه یو ځل به اثر وکړي، یو ځل به اثر وکړي. او د هغې دلیل د سیرت نه واوره چې نبي علیه صلات وسلام کله د طایف نه روانو په کاڼو باندې ویشتلی شوی، نو هغه ملک الجبال وله راله ورته وویل چې که ستا خوښ نو زه به الله راله طاقت راکړی د غر به راوچت کړم په دې خلکو باندې به راوغورځوم، ځکه دوی خو نه مني. اوسه پورې له په پاکستان کې مولیان چا په کاڼو نه دي ویشتلي. ګورئ پیغمبر صفت او سیرت یادول غواړي. موږ لا چا په کاڼو نه وي ویشتلي، صرف دا چې درس ته به نه کښېني، ستا به مخالفت صرف کوي. په کاڼو لا څوک ویشتل نشي کولی. نبی علیه صلات وسلام په کاڼو باندې ویشتلی دی او د هغې باوجود نبی علیه صلات وسلام څه وویلو؟ ویل صبر کوه، که دا خلک ایمان را نه وړي د دې په نوسو کې په کړوسو کې به الله رب العالمین داسې خلک را پیدا کړي چې هغوی به په خپله د دین او د دعوت کار شروع کړي. الله رب العالمین په طایف کې د محمد بن قاسم په شان هلک را پیدا کو چې هلته خو څه کې چې د هغه ځای نه رڼا راواغېستله هندوستان ته یې راوړله.
دغه دعا د محمد بن قاسم په شکل کې الله تعالی قبول کړه محمد بن قاسم په شکل کې. نو د قرآن د بیان پیدا خامخ شته، بس ویل غواړي وایا 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 یو ځل به دا ومني خلکو، او بالفرض کتا پرېښودو چوټي دی کو نو بیا ډېر لوی نقصان راغی. دا خبره شوله. په اور کې څه پیدې وي؟ په اور کې نو د اور دوه پیدې دي، یو په دې کې احراق دی، یو پکې اشراق دی. سوځول هم کوي او سم کوي. اشراق معنا رڼا مور کوي. نو په اور نو قرآن کریم هم د هر عمل وایي صحیح رد عملي، ایوری ایکشن هیو ریئکشن، چې څنګه عمل یو صحیح ریئکشن وي. نو قرآن کریم داسې دی چې ایکشن هم کوي او ریئکشن هم کوي. ایکشن یې دا دی چې کله قرآن کریم سړی ووایي او قبول یې کړي نو په ده باندې ایکشن دا وکړي چې دا نیک عمل ته تیار شي، ده ته اشراق پیدا ورکړي، دا رڼا شي، ده ته ټوله دنیا رڼا شي. خو دویم نمبر ریئکشن دا کوي، من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. که څوک اعراض وکړي نو بیا به ده دپاره زه ژوند لنډ او تنګ کومه، نو د هغه دپاره بیا سره احراق دی، اور بیا سوځول کوي. نو په دې وجه باندې الله رب العالمین مائی او ناري مثالونه بیان کړل. الله دې موږ په دې باندې پوه کړي. والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه کوونکی دی د کافرانو نه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، اوس الله رب العالمین مثال بیان کو چې په دې باران کې رعد او برق دی، او د رعد بیان خو وشو چې ګوتې په غوږونو کې دي. د بریښ په دوران کې څه کېږي؟ یکاد البرق قریبه ده چې دا رڼا او دا بریښ قرآني دلایل مراد قرآني دلایل دي. یخطف ابصارهم وتختی د دې نظرونه. یکاد البرق قریبه ده چې دا بریښنا یخطف ابصارهم وتختی د دې نظرونه. اولم په دې الفاظو پوه کومه الله وګوره کله چې بریښ راځي که نه او د بریښ ته ته ګورې او د بریښ نښه دا وي او صفت یې دا چې ته د بریښ د سترګې کولاوهي بندې نه کړې نو ستا نظر به خرابوي، دا نظر راکاږي ځان ته. خو د بریښ دغه نقصان دی خو فایده پکې هم شته. دا نقصان دی چې ستا نظر خرابوي، خو د بریښ فایده دا ده یو سړی دی او د شپې روان دی، تکه توره شپه ده او باران دی، لار ورته نه ښکاره کېږي او په دې کې بریښ شروع شي. چې بریښ کله شروع شي نو دا داسې ولاړ دی او دا د دروازې له تلل غواړي. په دې جومات کې دی بجلي لاړله دې ځای ولاړ په دې محراب کې، او دغه ځای له تلل غواړي بار ته ځي، خپل کور ته ځي یا طالبان خپلې کمرې ته ځي. په دې کې چې بریښ وشي نو په دې کړکۍ کې بریښ راشي، دغه ځای پر لار ده او دا به کې منډه ووهي. نو چې کله منډه کړي نو په هغه ځای کې بیا ودرېږي، ځکه چې هلته بیا بریښ ختم شو، بیا ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی. نو چې ولاړ دی نو بیا اوس د بل بریښ په تمه باندې دی ورګه چې بل بریښ وشي نو زه په دې کې د گیټه پورې منډه کمه، د کمرې پورې منډه کمه. نو کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. دې مطلب هم دا دی، دا د مخکې مثال تتمه ده چې دا قرآن کله بیانېږي نو کله کله په دې کې دا دلایل داسې راشي، دلایل پکې راشي، دلایل حکمونه راشي، ده ته ډېر اسان ښکاره کېږي چې یاره دا کول غواړي، ده ته ډېر اسان ښکاره کېږي اسان چې یاره دا خو کول غواړي. ګوره په دې کې خو غریبانانو ته فایده ده، په دې کې مظلومینو ته فایده ده. نو کله چې پکې دا فایدې وویني نو د قرآن د رڼا په وجه باندې دا په دین کې ډېر لرې راشي او بس وایي زه نن بس مسلمان یم، نن بس مسلمان یم. او کله چې دا ایمان قبول کړي نو واذا ازلم علیهم بل ورځ پکې حکم راشي چې وځئ جهاد له هله شا به کوي، اوس پیره وکوي، هله شا به کوي، اوس پلاني ځای کې زلزله راغلې ده، سیلاب راغلی دی، خدمت وکوي. نو هغه ځای کې بیا تیار نه دی، بې اسلامي خلافت ته تیار نه دی. واذا ازلم علیهم قاموا، چې کله ورته مشکل حکم راشي نو په ځای باندې ودرېږي. الله رب العالمین فرمایي چې دا دې فایدو ته ګوري، په دې سترګو باندې دې فایدو ته ګوري او په دې زړه باندې دا سوچ او فکر کوي او په دې غوږونو باندې دا د فایدو په باره کې خبرې اوري او ګوره بیا هم ایمان ته نه راځي. نو د الله خدا طاقت موجود دی، د الله خدا طاقت شته چې الله تعالی به یو څنګه چې حقیقت کې تندري دا تندر به الله را نازل کي، غوږونه به مولا وشلي، سترګې به مولا وشلي، او زړه به مو ته هارت اٹیک به وشي، پیل بشي. الله رب العالمین وی ظالم له مهلت ورکي. القرآن یفسر بعضه بعضا، مخکې ویل شو چې ويمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی فورن څوک نه رانیسي. یکاد البرق قریب ده چې دا بریښ یختفو وتختی ابصارهم، د دې نظرونه، د دې نظرونو تختولو څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې یا خو ته مراد احکام القتال دی چې قریبه ده چې په دې بریښ کې د قتال حکمونه راشي دا بیا نږدې رانشي، او یا دا وایي کنایه ده د ایمان نه چې یکاد البرق یختف ابصارهم، قریبه ده چې دا بریښ به د دې دا نظرونه وتښتي، یعنی قریبه ده چې دا بریښ کله راشي د پردې به ختم شي، د غوږونو د سترګو د زړه او دا به مؤمن هم شي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، کله چې دا اضاء لازم هم راځي او متعدی هم راځي. که لازم شي معنی به دې شي باب افعال خو موږ وایو که نه، تعدیت هم د دې خاصه ده او الزام هم خاصه ده.
یا الزام دی یا تعدیت دی که لازم شي کلما اضاء کله چې روخان رڼا شي لهم دی ته رڼا شي او متعدی معنی مدسی کو کلما اضاء کله چې رڼا وکي رڼا شي او رڼا وکي فرق دی رڼا شي لازم معنا ده رڼا وکي دا متعدی معنا ده کلما اضاء کله چې رڼا وکي لهم دی ته دا بریخ دا قرآن ولا فائدہ ورکی مشونو دی زیب دی فیه پدی رڼا کې چې په دین کې او ته فائدې نو به قبلای و اذا ازلم علیهم کله چې تیار راولي په دوی باندې دا بریخ په تیار راولي یا ازلم دغه باب فعال لازم معنی وکړه کله چې